موبایل د سره وجې نسلوي او که تاسو غواړئ زموږ په موبایل کې کوم اپلیکیشن دی دغه اپلیکیشن محفوظ شي چې هیکر دې ته ور ونه رسي نو تاسو په خپل موبایل کې دا طریقه چې دا کولی شئ ځکه زیاتره کسان چې دی هغه دا طریقه نه کوي نو د دې د وجې نه د هغو موبایل چې دی دا هم سلوي هغو چې کوم اپلیکیشن کولاوي نو هغه اپلیکیشن چې دی هغه صحیح کار نه کوي یا په هغې کې کوم نوي اپشنونه وي نو هغه اپشنونه دې ته هم نه شو کېږي یا هغه اپلیکیشن چې دی بار بار بندېږي ته استعمالوي او هغه بندېږي نو کله ناکله خو د سافټویر اپډیټ نو سافټویر چې دی خو تاسو د خپل موبایل چې دا خو به تاسو اپډیټ کوئ یا ستاسو سره چې کوم موبایل دی نو موبایل خو به تاسو ته پته وي چې د هغې ریم څومره دی د هغې سټوریج څومره دی په دې باندې موږ ویډیو کړې ده نو هغه هم تاسو کتی شئ چې هغه ستاسو د استعمال دی که نه که هغه کمزوری ستاسو موبایل په تاسو باندې نو بیا به پکې لکه دغه مسله راځي چې درته اوس کومه طریقه ښیم نو هغه که ستاسو موبایل سلوي نو دغه طریقه به راځي د هغې لپاره به تاسو له بیا موبایل چې دی دا به چینج کړئ د پکار خو یوه طریقه ده چې دغه طریقه اکثر ځینې کسان نه کوي نو د هغې د وجې نه ډېرو کسانو ته چې دی دا مشکل راځي چې د هغوی اپلیکیشن چې دی هغه محفوظ هم نه وي د هغې ډیټا هم محفوظ نه وي په هغې کې چې کوم نوي اپشنونه راشي هغو ته هم نه میلاویږي او دوی چې کوم انټرنیټ استعمالوي نو هغه انټرنیټ هم سلوي نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې خپل موبایل چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ چې څنګه تاسو خپل موبایل له ځان سره کولاو کوئ نو په دې کې به تاسو پلی سټور چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ چې پلی سټور کولاو کوئ پلی سټور کې ستاسو ټول اپلیکیشن او تاسو انسټال کړي هم دی دغه ځای کې نه نو پلی سټور چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ لکه څنګه چې موږ کولاو کړی دی له پاسه به تاسو ته د پروفایل آپشن ښکاري کوي تاسو تصویر په خپل جیمیل لګولی نو تصویر به درته ښکاري که تصویر نه نو له پاس دا ګول دایره ده دلته کې دا چې دی دا به له ځان سره ووایي دا به تاسو ته ښکارېږي له پاسه دې ګوټ نو دا به له ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي د دې ځای نه چې دی ستاسو اپلیکیشن چې دی دا تیزېدی شي نو دا به له ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یو دا کولاو کړو نو تاسو په دې مخ ته راشئ نو په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي د لاندې طرفه دریم نمبر اپشن دی منیج ایپس اینڈ ډیوایس دی لیکلی دی تاسو ته ښکارېږي دی منیج ایپس اینڈ ډیوایس دا هغه پنځه دا ټاکې پنځه راځي دا به ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ چې څنګه دا کولاو کوئ نو تاسو په دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته رالی نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي اپډیټ اویلیبل دی لیکلی دی ستاسو اپلیکیشن چې دی هغه تاسو ته اویلیبل دی دا اپډیټ شوي نه دی اکثر ځینې کسانو چې اپلیکیشن به څنګه اپډیټ کوو نو د دې ځای نه کېږي اپډیټ اویلیبل به یې دلته کې لیکلی دی 18 یې لیکلی دی اپډیټ یې لیکلی دی او په پینډینګ کې دا پراته دي نو دا به ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ چې دا کولاو کوئ دلته کې چې کوم اپلیکیشن شروع کېږي د اپلیکیشن چې تاسو استعمالوئ نو د دې سیکورټي چې دی دا هم کمزوري ده بل د دې اپلیکیشن چې دی دغه هم دی سپیډ به هم کمزوری په دې کې چې نوي اپشنونه راغلي هغه نوي اپشنونه چې دي دا به تاسو ته هم نه میلاویږي نو هر کله چې تاسو موبایل واخلئ یا ستاسو سره چې کوم موبایل دی دا به اپډیټ کوئ په وای فای باندې به یا اپډیټ کوئ یا به دې له ډیټا رالی مونږ خو سوشل ډیټا چې د هغه استعمالو نو په هغې خو دا نه کېږي لکه د فیسبوک او وټساپ دپاره زموږ ډیټا وي نو د دې لپاره به لازم ډیټا ور اچوئ دا به اپډیټ کوئ چې تاسو ته نوي اپشنونه میلاو شي او ستاسو هر سره چې دي دا محفوظ شي نو دلته کې اپډیټ آر لیکلی دی دا اودي پټه او سپین لیکل دي د هغه ځای نه هم اپډیټ کولی شي او یو اپلیکیشن چې دی هغه هم اپډیټ والا چې موږ دا آل ووالو نو دا آل چې دی دا به له ځانه اپډیټ کېږي خو د دې دپاره به ایم بي چې دا به په کار راځي لکه ایم بي د دې لپاره لازم ده اکثر د ځینې کسانو دپاره نه نو په وای فای که د چا سره په وای فای باندې یو ځای شي نو دا اپډیټ کوئ یا خپل موبایل ته ایم بي کوئ نو په هغې باندې اپډیټ کوئ د دې سره به ستاسو موبایل چې دی دا به هم محفوظ او ستاسو د اپلیکیشن سپیډ چې دی هغه به هم د دې سره تیزېږي